اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضری اغسطی دا تا سره رجسٹر حاضر تخفل علا چکم نی آئی کنو کولو. حضراتو د قرآن مجید د درس نا مخ کی یکم اهم او ضروری خبری او کم اصول بیانیگی که چاره آغا طول منگا وو نو آغا بیا ډیر رز غواړي. چې کم زوکیان طالبان دي آغای په اردو کې ما مقدمت القرآن کې هغه اصول لیکلي دي او په عربی کې البرهان فی اصول القرآن کې اټول اصول را جمع دي. میاس کې با الله ژوند را کړی چې کم اهم باسونه پاغي کې راځي د اصول نا به قرآن مجید سارا ز ان شاء الله التوام اوس ډایرک په سوره فاتحه باندې قرآن مجید په سبق باندې شروع کو. دا سوره فاتحه دا مکی سورت ته او په یو شاذ روایت کې دام د چې دا مدنی دی. په ترتیب د تلاوت کې دا لومبه نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دا 5م نمبر دی. نازل شوه د پس د سوره مدثر نه. اول اقرا بسم ربک الذی خلق نازل شو. بیا دویم سورت نون والقلم وما یسطرون. دریم چې کم دنو یا ایها المزمل. سلورم یا ایها المدثر. او پینزم چې کم دنو دا سورۃ الفاتحه نازل شو. البته په دې اعتبار باندې دا د قرآن مجید لومبنه صورت ته چې پورا صورت دا نه مخ کې چې څومره سورتونه نازل شوي دي دا د هغې لږه عیسی نازله شوې ده او مکمل صورت نازل شوی دی په یو ځل. نو هغه سورۃ الفاتحه ده. د دې هر سورت
په سر کې چې تاسو ولې ګورئ نو دې سره لیکلې مکیتن چې کوم مدني صورت نو هغه ته به لیکلې مدنیتن. مکی صورت او مدنی صورت چاته وای؟ ان بعد خلق نوم ته وګورئ نو مکی هغه صورت ته وای چې مکی کې نازل شوی، او مدنی هغه صورت ته وای چې هغه چې کوم دنه مدینه منوره کې نازل شوی. اعلان کې داسې نه ده. اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. دا چې دنو په حجۃ الوداع کې نازل شوی په مکه شریفه کې. دارنګ اذا جاء نصر الله نازل شوی په مکه شریفه کې. خدا دواړه سورتونه دا مدنی دي، دا مکی نه دي. ان مکی هغه صورت ته وای چې کم د هجرت نه مخکې نازل شوی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه ته لا هجرت نو کړو نازل شوی نو دې ته مکی وای. او کوم صورت چې نبی علیہ السلام مدینه پاک ته هجرت وکاو دا غي نه پس نازل شوی د نو هغه ته مدنی وای. انو دا چې کوم دنو دا مکی صورت ته. اوس د ټول اول سوال هغه دا دی بلکې دا غي نه مخ کې د قران مجید هر سورت چې موږ شروع کوو او دا غي مخه ته بسم الله لیکل د سیوا د سورۃ التوبه نه نو موږ به د هغه بسم الله هر بسم الله به جدا جدا معنا او تشریح کو. دا بسم الله په منزله د برات الاستهلال له پدی بسم الله کې موږ به بسم الله داسې معنا کو چې پاغي کې د هغه صورت پورا خلاصہ حاصل یاد هغه صورت غټو غټو مضامین ته پکې اشاره راشي. او دا بسم الله تفسیر الرحمن علامہ الہائمی رحمت اللہ علیہ، تفسیر سراج المنیر، تفسیر البرهان فی مشکلات القرآن اغید بسم اللہ دا معنی او ترجمه کړی دا. د سورہ فاتحه د بسم الله معنی چې مونږ کو نو بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات ته جعل القرآن چې وی ګرځول قرآن مجید ناسحا ناسح للكتب السابقه د پخوانو کتابونو لرا. او الرحمن اللہ تعالی عام ربان دے بِإِعْطَاءِ النُّبُوَّةَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت ورک رسول اللہ علیہ والبشارت بالوعد او بشارت والورک پا وعد سرا و پا تنذیر والتنذیر بالوعید او یرول پا وعید سرا. الرحیم اللہ خاص مہربانی کون کے دے علی المؤمنین پا مومنان و مانے بِإِعْطَاءِ الایمان پا اعطاد ایمان سرا. اس سوال لا دے چې د قرآن مجید پسر کے دا خو سورہ علق پکارو اقرا بسم ربک الذی علق دا پکارو خلق الانسان من علق سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق واللہ دل شوه دے. الان کی دا قرآن مجید پر شروع کے
سوره فاتحه دا نو دا سو وجه دا چې د قران مجید په ابتدا کې الله تعالی سوره فاتحه راړي بل صورت نه راړي نو دا هغه جواب داده چې دا سوره فاتحه دا اجمالی قران دی دا څه شی دی اجمالی قران دی دا سوره فاتحه دا پشان د متن دی او باقی قران مجید دا داغي تشریح دا دا سوره فاتحه دا پشان د تخم دی ګوره دا دوره تخمی پای کې دا دومره غټ پیپل ډکه پروتي انو دا قران دا سوره فاتحه دا د ټول قران مجید د پاره لوب لباب دی دا غي د پاره حاصل له دا دغه خلاصه ده دا اجمالی قران دی او دې د وجه سوره فاتحه سر کې راړه او نور قران مجیدی د هغه نه پس کو اوس دا څنګه پته ولګی دا چې سوره فاتحه دا اجمالی قران دی او باقی قران مجید دا د هغه تفصیل دی نو سیوا اول پدی معنی د قران مجید آیات خپل دال له الله فرمای ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم رسول الله تعالی وی ولقد آتيناك او پیغمبر من درکړه تعالی را سبعا اغو من المثاني چې مقرر دي اغو آیاتنا چې دنا هغه د سدي د فاتحې دي المثاني چې هغه مقرر دي نه یا مقرر دي په نزول کې قران مجید سوره فاتحه یو ځل په مکه شریفه کې نازل شو یو ځل په مدینه پاکه کې نازل شو یا المثاني چې هغه مقرر دي په مسکی نګورا په مسکی د کم نه کم تعداد د 2 رکعات دي ان په 2 رکعاتو کې هغه چې دن هغه مقرر ویل شي او لقد آتيناك سبعا من المثاني وآياتنا والقرآن نو دا وآياتنا د فاتحه دا اجمال شو وو چې کوم د حرف عطف ته دا وو حرف عطف ده معطوب غیر وی د معطوب علیه انا جاء زید و عمرو زید جدا ده او عمر جدا ده نو والقرآن العظیم او باقی تفصیلی قرآن ما تا تدرکو نو دین پتہ ولګی دا چې دا قرآن مجید چې دا سوره فاتحه دا اجمالی قرآن او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چې الله ما ته فاتحه راکړه داسې صورت ما ته راکو چې نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته نه په زبور کې شته نه په قرآن کې یعنی باقی قرآن کې خبره باندې پوه شوي نو دې پته ولګی دا اجمالی قرآن شو دویم دلیل لدی دا لومبه آیات دویم دلیل لدی امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې د حضرت علی کرم الله وجهه کول نقل کړی دی حضرت علی سے فرمایي چې ټول قرآن مجید ټول کتابونه آسمانی دا په قرآن مجید کې موجود دي او قرآن مجید ټول قرآن مجید دا په سوره فاتحه کې موجود دی او د سوره فاتحه ټول مضامین دا په بسم الله کې موجود دي نګورا حضرت علی صاحب د کول نوم پته ولګی چې تام قرآن مجید دا پس کې موجود دی په سوره فاتحه کې موجود دی دریم دلیل امام ربانی مجدد الفسانی
دا امام ربانی رحمت الله علیه دا مجدد یعنی تجدید کوونکې مجدد د زمانه د صدای الفسانی د 12مې صدای مجدد د خپل نوم شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه دا ډېر لوی شخصیت ته خصوص د په شخصیت د خبره نه کوم دا غسړیو چې کله د مغولو اکبر باچا هغه چې کم دی نو خلق مجبورول او هغه براتل او د په خپل دین جوړ ک دین الهي په خلکو باندې پزوره سجدي لګولې او چې کم سړی به سجده نه لګول او اته به سر وو هغه سړی چې هغه د سجدي نه انکار وکړ او د هغه خلاف یو منظم یو مضبوط تحریک یو چلو هغه شخصیت ته وی مجدد الفسانی دا زمونږ بری سکول بری کتابونو کې د نوم راځي د خپل نوم د شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه هغه وی قرآن مجید دا سلور ایسی دی قرآن مجید دا سلور ایسی دی او هر ایسا اغوی دا مصدر دا پس سرا پا الحمدللہ سرا قرآن مجید اغوی سلور ایسی دی لنبائی حصہ دا دا سور فاتحین دا الحمد نوالی دا سور انعام پوری دویم حصہ د سورہ انعام نوالی د سورۃ القحف پورے او دریم حصہ د سورۃ القحف نوالی د سورہ سبا پورے او سلورم حصہ د سورہ سبا نوالی د سورہ ناس پورے او دا ہر حصہ دا مصدر دا یعنی دا شروع دا پس سرا پا الحمدللہ سرا وی بدی اڑنبائی عیسیٰ کی بیان کی گی دا خالقیت غالباً پدی دویم عیسیٰ کی بیان کی گی دا تربیت غالباً پدی دریم عیسیٰ کی بیان کی گی دا برکت غالباً او پدی سلورم عیسیٰ کی بیان کی گی دا قیامت غالباً او دا سلوری سی دی او دیکھ دا ہر یو صورت دا شروع دے پس سرا پا الحمدللہ سرا دا ہر یو صورت ابتدا دا اللہ تعالیٰ دا صدا کردی دا الحمدللہ نہ کردی دا وی دا سلور والا مضامین پٹول قرآن مجید کی موجود دی دا پا سورہ فاتحہ کی سنگا دی نگورا الحمدللہ دا الحمدللہ کی دا اللہ تعالی خالقیت ثابت شو سنگ ثابت شو دا الحمدللہ دا اصل کی دے الحمدللخالق ولی دا عربائی مشہور قاعدہ دا وی ذکر دا علم مراد تی وصف مشہورہ کل دا یو سڑی نوم والی دا نوم نا مراد مقصود اغا نوم نوی بلکہ دا اغا مشہور صفت وی لکہ یو سڑے وی پلان کے جدن سام کارون دے پلان کے جدن پیرغون دے انو دا پیرغون نا مانا صدا چه ظالم دے الحمدللہ الحمدللخالق د خدای وصف مشہور دا دے چې د تمام کائنات خالق تے نگورا دیدہ کہ صرف الحمدللہ راغے او التا دا سورہ انعام پورے قرآن مجید ختم شو غدا دی وضاحت کی دویم سید اگوی چی تربیت تے چی دا دا سورہ انعام نا دا سورہ کعب پورے غالباً بیانی گی نو پر رب العالمین کی دا اللہ جل شانہ دا تربیت بیان دے او بیا دریم عیسیٰ آگا دا برکت تا
نو په الرحمن الرحیم کې اشاره د برکت ته چې برکت ورکون کې ذات سوق ته د الله دی او بیا په مالک یوم الدین کې بیان د قیامت ته نو هغه څلور مضامین چې کوم تام قران مجید کې بیانېږي هغه د سوره فاتحه په ابتدائی دریو آیاتو کې الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او ګورئ چې کله قران مجید ختم شي نو خلق دعا کوي نو مفسرین دا التوی قولوا فی الدعاء اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین په دې خبره باندې پوه شئ نو دا تام قرآن مجید دا راغه په سوره فاتحه کې اوس راځي ګورئ سوچ وکوي حدیث کې راځي لكل شيء قلب د هر یو چیز د پاره زړه وی زړه وقلب القرآن سوره یاسین او زړه د قرآن مجید دا څه شی دی سوره یاسین دی سوره یاسین سو مبینه ده و مبینه ده خبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لکل شین لباب دا ہر یو چیز دا پارا مغز وی مغز ولباب القرآن خوامیم او مغز دا قرآن مجید دا خوامیم صورتون دی خوامیم آغا صورتون توی چه دا غی پسر کے حامیم دا رازی او دا و صورت دی پر لپس یو بل پس راغلی دی ولباب الخوامیم او مغز د خوامیم سشده فدع الله مخلصین له الدین فدع الله خاص الله لرب علی خاص د الله نغواړي مخلصین له الدین چې خالص کوي تاسو داغه د پاره څه شي عبادت نغختنا خاص د الله نه او عبادت خاص الله له دا دغه مغز د حاصل دی اوس دغه فدع الله مخلصین له الدین دا لب نشر غیر مرتب په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې راغی ولی ایاک نعبد معنا سره خاص تعالی عبادت کو نو مخلصین له الدین او فدع الله خاص الله نه غواړي نو دا څه شی دی ایاک نستعین خاص تعالی من امداد غواړو نو ګورا قرآن مجید سره د لوبي لباب چې دنو هغه دلته ختم شو بیا وګورئ قرآن مجید دا سو منزله ده و منزله ده انو سوره یاسین د قرآن مجید جوړه ده دا و مبینه ده حامیم چې هغه لوبي لباب د قرآن ده هغه و حامیم ده او قرآن مجید دا و منزله ده او سوره فاتحه چې د تام قرآن مجید حاصل لري دا و آیات ده دا یو مبین دا یو حامیم دا یو منزل دا راوالی او دا به د سوره فاتحه یو آیات ته دنکیږي او داغه وضاحت او تفصیل وکړي په دې خبره باندې ورسېدی اوس دا تام قرآن مجید خوراک سوره فاتحه تا دا سوره فاتحه ټوله موجود دا پس کې په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې څنګه موجود دا نو ګورئ تاسو ورونو په شرع میں تعمیل کې ویلې ده دا با التللس مانو د پاره ذکر کړی دی ناغی کی یو دے الباء للاستعانہ دا با دا پار دا استعانت تا استعانت مانا امداد غختل انگورا دے بلکہ اول بسم اللہ تا وہ بسم اللہ تا نو چھ بسم اللہ شو نو بسم اللہ بے اسم للخالق بے اسم نو خالقیت راغے نو الرحمن
نو برکت ورکي په دنیا کې نصراغه الرحمن برکت راغې د دنیا او الرحیم بیان د قیامت راغې او چې الله خالق دی نو چې کوم خالق ته هغه تربیت کوي نو تربیت وسره مرعي شو نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا سلور مضامین د ټول قران مجید ذکر شو او دا سلور واړه مضامین دا په حرف د با کې دي ان ما وی چې دا با د پر استعانت راځي نو دا چار مجرور دا به متعلق کې استعانت سره نو امداد واړم د الله تعالی نه په خالقیت کې هره دعا کوي الله مال نیک اولاد راکړي مال لیک نو په پیدایش کې به امداد د چا نه غواړي د الله نه نو چې الله ولا اولاد ورکی ان بیا وی بسم الله الله امداد غواړم د تا نه په تربیت کې زما د اولاد صحیح تربیت وکي انو چې تربیت کیږي انو دا دې بیا وی بسم الله الله امداد غواړم د تا نه زما د اولاد ته برکت ورکی بعد استعانت مرعی شو په برکت کې انو بیا وی خدایا چې دې مړ شو د آخرت خبر رااله نو الله امداد غواړم د تا نه د بخنه او د کامیابی په قیامت کې نو با مرعی شو پس کې نو دا سلور واړه مضامین دا په حرف د با کې رالل بیا وای دا حرف د با دا موجود دا په نقطې د با کې پس کې په نقطې د با کې یعنی دا تام قران مجید په دې نقطې د با کې موجود دی څنګه موجود دی نو ګورا دا څومره حروف تهجدی دي په دې کې امتیاز ور کوي تی بالا دا با چې ته پیژنې چې دا با نه پسې پیژنې چې د دې لاندې یو نقطه ده او رومي وای علم یک نقطه بس ای باهنر علم یک نقطه بس ای باهنر خواندن بسیار باشد درد سر وای علم د یوې نقطې دا تا لپاره بس ته او ډیر دی خواندن بسیار باشد درد سر ډیر لوستل هغه درد سر دی نو علم د نقطې سره علم د نقطې دا علم د با دی علم د با دا علم د بسم الله دی علم د بسم الله دا علم د فاتحه دی او علم د فاتحه دا علم د قران دی نه هغه وای دا د نقطې دا علم دا حاصل کا دا تا د پاره کافی دی هغه نقطه څه شی دی هغه قران مجید دی هغه بارا بسم الله دا هغه فاتحه دا ان قران مجید علم حاصل کا په خبره معنی ورسېدی بلړو معنی نه مخ کې په سوره فاتحه کې په تحقیقی مسائلو کې یو د الحمدلله معنا ده یو چې کوم دی نو ایاک نعبدو کې ته عبادت تعریف ته الحمدلله اوس د الحمدلله معنا چې تکي نسوک معنا کوي وای ټول ثنا او صفات د پاره د الله تعالی دی خنو په ساده الفاظو کې خو ډېر خوایدا خو دې نه یو ډېر لوی نقص راوځي ګورا یو سړی دی هغه بیمارو اوس خو تندرست شو دا خو صفت ده کنه دی توای دا صفت د پاره د الله تعالی دی یو سړی خسته شو ان توای دام یو صفت دی توای ټول ثنا او صفت د پاره د الله تعالی دی یو سړی خې مهارت جوړ کو تو صفت کې نو توای دا صفت هم د پاره د الله تعالی دی دې کې خدا خبر رااله چې ګورا دا د انسان صفات دي انسان نن خسته دی سبب خارشي ایس بنی وای هغه شاعر وای کنه وای کہیں بار ہم نے دیکھا
जिनका हंसी बदन था मुबैयस कपन था, जब कब्र कहन के देखा नौजे बदन था न तारे कपन था। आगा खिस्ता इंसान पत्तक स्पिन कपड़ा के मन खाख को समुदा पसे लाहत को लाओ नौजे बदन था न तारे कपन था। ना खिस्ता बदनो और ना स्पिन कपनो नो आगा जाइल शो, लरी शो, खत्म शो। और अल्लाह जल्ल शानहु आगा ज़ात ते कि दा अल्लाह ताला सिफात दा अल्लाह ताला ज़ात दा अजली दे अबदी दे, यानी हमेशा हमेशा व हमेशा हमेशा बई। सिफातुल्लाह ताला कदीमुन का अस्माइल्लाह ताला, दा अल्लाह जल्ल शानहु सिफात दा कदीम दी, दा अल्लाह सिफात और दा अल्लाह ताला अस्मा दा कदीम दी। नो सेवा ता खुदा हादिस सिफतुन वला वला गोल उस दा माना दा कम ज्यादा राजी और दा अलहम्द के अलिफ लाम ने दा टोला मसाला पदे के दा तासु वेली दी अलिफ लाम अवल पर दो किस्म दे, यो इसमी दे बलो हरफी दे। इसमें आगा दे चागा पर इसमें फाइल इसमें मबूल माने दाखिल ले, और हरफी आगा दे चागा इसमें नहीं भी आगा पर सलूर किस्म दे। अलिफ लाम द पार द जिन्स दे, अलिफ लाम द पार द आहद दे, अलिफ लाम द पार द इस्तिअराकी दे, और आद ज़ेनी दे, आद खारिजी दे, अनदा सलूर किस्म न दी। उस दा काफिया ने दा काफिया ददी शारिहीन यो मुल्ला अब्दुल गफूर दे मशहूर नहवी दे, बल सईद जायद हेरवी दे। मुल्ला अब्दुल गफूर वही अल्लाह मुफिया लिल जिन्स वल इस्तिगराक, अल्हम्द के दा अलिफ लाम द पार से दे जिन्स थे न दा द जिन्स शो नागदा माना गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्स सनाओ सिफत लिल्लाह द पार द अल्लाह ताला दी। सईद जायद हेरवी से वही गलत आवाए, वही अल्हम्दुलिल्लाह द अलिफ लाम चिदन आगद पार द गहद दे वली अगे वजदादा यो खुदा माना गलती राला। देम द उसूल उलमा वही कि मता अमकन अल अहद ला युसार इला मानन आखर, कला दा सलूर अलिफ लाम नहीं कला जे पदे के आदि माना मुमकिन भी न ब्या मतलब बल माना न कि अलिफ लाम बद पार दा आहद ले न अगवई अल्लाह मुलिल आहद लाम द पार से शे दे आहद दे। न अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह न आहद द अल्लाह ताला मौऊद सिफात गसदी ना माना गई से अल्हम्दुलिल्लाह द अल्लाह सिफात कामिल ली और द अल्लाह ताला सिफात कदीम दी ना कोई सिफात कामिला कदीमा। द अल्लाह सिफात से शेरे कामिल ले द अल्लाह पर सिफत के नुकसान निश्ते दे, द अल्लाह सिफत कदीम दे मख के ना मौजूद दे। सिफात कामिला कदीमा लिल्लाह खास द पार द अल्लाह ताला दी, खास द पार द अल्लाह ताला दी कि शरीक व सर निश्ते द अनवाዕ अरबाउना। दे मुशरिकानो अल्लाह सर शरीकान गर्जुल बुतान पेरियान इंसानान स्तूरी दा अनवाዕ दा द शिरक बुनियादो न अल्लाह वर्ता अगई रद के जो मुशरिकानो तासु दी गैरुल्लाह ला द खुदाई सिफत वर्कवई हालांकि दा दई सिफतुन दी खो हादिस दी कदीम न दी द अल्लाह ताला सिफात कदीम दी न इल्मी माना के न अल्हम्दुलिल्लाह सिफात कामिला कदीमा खास द पार द अल्लाह ताला दी कि शरीक वसर निश्ते द अनवाዕ अरबाउना। उछते अमी सड़ी तदा माना के आ गरीब पस पुईगी अब वही सिफात कामिला कदीमा खाद नगोरा दा पे लफ्ज के रागुण के
تب دا سے معنی کے عوام تخا الحمدللہ د خدای توب صفتنا للہ خاص د پار د اللہ تعالی دی. دا خدای توب دا لفظ نه دی د پدې کې موږ دا ټول خبره راوستي څنګه راوستي چې ګوره کوم خدای نو داغه صفت بسوي کامل بوي چې کوم خدای صفت وي نه بسوي اب قدیم بوي. نو تاوی الحمدللہ د خدای توب صفتنا للہ خاص د پار د اللہ تعالی دی چې شریک وسره نشته د انواع 40 خدای توب صفتنا للہ خاص د پار د اللہ تعالی دی. دا د الحمد معنا شو. بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی رمین عبادت کو معنا دا غلا بزر اعظم دا ځلا برابر لګیا ہے. ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو او عبادت څه ته وای؟ عبادت په لغت کې ویل شي غایت التعظیم انتہائی درجہ تعظیم ورکول مقام ورکول مرتبہ ورکول چاہتا. او په اصطلاح کې عبادت وی التعظیم جانن او مالن. تو تعظیم کے پس سرا په جان سرا پس سرا په مال سرا خصوص سرا مع عقیدت التوحید سره د عقیدې د توحید نه مشرکون تعظیم کوي د بوتو دا نورم کوي د خپل خدایانو هغه عقیده غلطه ده. مع عقیدت التوحید نه په عبادت کې لومبه سیز صحیح عقیده پکار ده. که عقیده دې صحیح نه وي نو کته ډېر عبادتونه کې هندوستان خدای ناراضه. دویم سیز و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کول تابعداری کول. ته چې کوم عبادت کې چې پای کې د نبی علیہ السلام تابعداری موجود وي ورونو یاد ساتئ یو سړی لګیا دی ټول شپه عبادت کوي خو د نبی علیہ السلام د طریقې خلاف لګیا دی. او بل سړی هغه او دسماتی له پټی ته لیډرین ته بیت الخلا ته لړ او د سنت مطابق لړ. دا کوم سړی چې ټول شپه عبادت کوي او ددن د بیت الخلا ته چې کوم سړی تللی د اجر او مقام او مرتبه ډیره ده. ولی د رسول الله په تابعدارۍ کې کوي. انو اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتا کان او حکما چاہے دا اتباع رسول اللہ دا حقیقتا وی او یا حکما وی. حقیقتا معنی دارا یو کار دا رسول اللہ خپل کړل ان دا عبادت شو. حکمن دارے چاکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل نه کړي خو اغا د دین د پاره دی هغه نه دین ته تقویت ملاویږي. اصول د رسول الله په حدیث کې موجود دي. مثلا دا قرآن مجید اړو راجم شو رسول الله خپل قرآن مجید نه راجم کړي صحابه او راجم ابو بکر صدیق سے فرماتا تو خدا حکمن څه شه ده د رسول الله عمل ده دا عبادت ته خبره معنی ورسېدی. دا دو خبرې شوي. اوس راځي ورونو فاتحه تا ګورئ جی فاتحه سورۃ الفاتحه دا سورۃ فاتحه وی کلاوون کې تاسو وتا دا دغه کوئی کنه کرکټ کوئی نه وي اوپنر راوته اوپننگ کوي اوپنر ولې وای خو اوپننگ کوي کنه دې میچ ددن سٹارټ کیږي دا فاتحه هم اوپنر دی. د فاتحه معنا دا اوپننگ
نو سورۃ الفاتحه دا هغه سورت چې د قران مجید اوپننګ کوي د قران مجید شروع کوي قلاوی دا د سوره فاتحه یو نوم دی او دا د قران مجید دا څومره سورتونه دي د دې دا ترتیب چې په کوم ترتیب لیکل شوی دي او د دې دا نمونه دا ټول توقیفی دي توقیفی معنا دا چې دا موقوف علی السماع دي بدا چې موږ د صحابه کرامو نه څنګه اوریدلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ویلي دي اکد د ځان نته د یو صورت نوم نشي کې خو ده دا د صورتونو د نمونه د پر روایتونو کې په حدیثو کې راغلي دي صحابه ویلي دي رسول الله ویلي دي ان اک نمونه دي پدې کې د قیاس او د عقل سکار نشته دي او د سوره فاتحه ډیر نمونه دي اردو کې ما مقدمت القرآن رساله لیکله پای کې د سوره فاتحه 25 نمونه مالی کړي دي چې دا د کتابونو نه ثابت دي تفاسیرو نه ثابت دي د سوره فاتحه یو نوم فاتحه الكتاب نه دیم فاتحه القرآن دریم ام الكتاب او د دې یو نوم چې دا وجه وام دي پورا وجه دي سالورم ام القرآن پینزم قرآن العظیم شپغم سبع مسانی وم الوافیہ اتم الکافیہ نہم الکنز لسم سورة الاساس یولسم سورة النور دولسم سورة الحمد دیارلسم سورة الشکر سوارلسم سورة الحمد الاولى پینزلسم سورة الحمد قصرا ہاں چلو ہاں شپاڑسم سورة الراتبہ واللسم سورة الشفاء اتلسم سورة الشافیہ نلسم سورة الصلاة شلم سورة الدعاء یوشتم سورة المرساة دویشتم سورة السوال ترویشتم سورة التعلیم المسألہ سلیرشتم سورة المناجات او پینزوشتم سورة التفویض دا د سوره فاتحه 25 نمونه شو او مشهوره قاعده ده و چې کثرت د اسماء دا دلالت کوي په شرف په شرافت د مسما باندې ګوره دی او تل ډیر نمونه یو کسي خلق وته مجی سی وای وته حافظ سی وای وته قاری سی وای ورته مولانا سی وای ورته مفتی سی وای ورته قاضی سی وای و دا یو سړی دی دا ټول د مناسب دي دا په مقام او په مرتبه دلالت کوي نو چې څومره نمونه ډیری نو دومره شرافت هغه د مسما ډیری
په دې خبره باندې ورسېدی د سوره فاتحه دا 25 نمونه شو بیا د سوره فاتحه په هر صورت کې چې دنه یو داوا ذکر کیږي او په هغه داوی باندې بیا چې دنه هغه دلایل ذکر کیږي په سوره فاتحه کې دا داوا چې په یو صورت کې راځي نو دا به کله په سر کې راځي کله به دا په اخره کې راځي کله به په میانس کې راځي د سوره فاتحه داوا دا په سر کې دا هغه څه دا الحمدلله د خدای توب صفاتونه خاص د پاره د الله تعالی دي دلیل په څه ده ورا یو سړی یو داوو کې ګرن پغه معنی گواهان پیش کړي نو قران مجید کې چې داوو کې پغه بیا گواهان راړي نو د خدای توب صفاتونه د پاره د الله تعالی دی ولی اذ هو رب العالمین دا په یو دلیل الرحمن بل دلیل الرحیم بل دلیل مالک یوم الدین سلورم دلیل نو په داوا باندې سلور دلایل ذکر کړل سلور ولې ذکر کړل نو ګورا په شهادت کې په گواه کې ادنا گواه دا دوا د عام شهادت او اوچت اعلی ډیر تعداد هغه قسامت کې د 500 او په بدګارای کې سلور نو متوسط چې کوم د گواهان هغه سودي سلور دي او خیر الامور اوسطها ان دې د وجه دلایل په دې کې سو ذکر کړل سلور ذکر کړل ما پرون تاسو ته تفسیر بالاعتبار والتاویل کې ویلو چې د هر صورت د اغي یو موضوع چې پاغه معنی صورت موجود وي د سورۃ الفاتحه موضوع څه شه ده نو د دې موضوعګان دو دي لومبنه استحقاق الحمد والثناء لله تعالی چې د حمد او د ثنا حق د چا دی دا د الله دی او دویم طریقۃ الاصول الی الله تعالی هغه طریق د اصول لچاتا الله تعالی ته پیارونو راځي اوس د سوره فاتحه اول چې موږ قران مجید او هغه اول موږ اعوذ بالله او بیا د هغه نه پس وو بسم الله تا اعوذ بالله اول ذکر ده چې د اعوذ بالله ثبوت د قران مجید نه ده الله قران مجید کوي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې تاسو د قران مجید تلاوت کوئ نو فاستعذ بالله پناه غواړه نو ګور ورونو طالبان به وای چې استاد دا قرأت صيغه خود ماضی ده دا صيغه ده ماضی ده نو موږ وو ماضی په معنا د مضارع راځي ماضی په معنا د مضارع راځي او دا داسې دا اذا کنتم الى الصلاه کنتم ماضی ده کنه اذا اردتم کله چې تاسو اراده وکړئ نو دی دا کی اذا کنتم الى الصلاه کله چې اذا قرأت القرآن اذا اردت قراءة القرآن کله چې تاسو د قران مجید اراده د تلاوت وکړه نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم بیا څه کوي بیا د الله تعالی په نوم سره پناه غواړي یو دوی مدا درونو ګورا یو چینو اغا د بعد مزرتی
او بل جلب منفعتی یو ځای کې تا ته مثال کې تو پتا پر سپیش وي ادي چی او ته یو خوراک کې څه خصيص ته ملاويږي میوه شو کې انو تاسو کې اول میوه شو کې اول به ځان نسپیش اړي انو پدې اعوذ بالله کې د بعد مزرت تا او په بسم الله کې جلب منفعت ته انو دا د بعد مزرت مخ کې د سنا د جلب منفعت نه په منطق بجبه کې وای اعوذ بالله کې سلب د سلب او په بسم الله کې ایجاب ده او سلب مقدم دي چانا د ایجاب نه ګوره مړه ته خو سړی سپاکی نه اول اولامبي اول سپا کپڑے واچي او بیا بزان باندې سکی عطر لګي نو اعوذ بالله ته شیطان د وسوسو د ګندګو د اثرات او اول ځان سپاکي او د بسم الله عطر بیا پزان باندې دا غینه پسو اغه لګي دې خبره باندې پوه شوي نو اول من وو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی ورا زما به کوشش دای چې زه هغه خبرو کوم چې هغه یا ګرانوي یا خالص تفسیر سره دغه تعلق اوس په اعوذ کې په شیطان کې په دې الفاظو کې جدا جدا تحقیق شروع کوم دا نه کوم دا د دې فن خبره نه ده بسم الله کې تاسو چې تراجم اوچت کړي یعنی ترجمه وګورئ نو څوک د دې معنا دا کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربان دی او الرحیم چې ډیر بخون کړي چا د دې الټا معنا کړی دا هغه بسم الله اشورو کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې هغه ډیر بخون کړي الرحیم چې هغه ډیر مهربان دی نو چا د رحمان معنا بخون کې کړی دی او چای مهربان کړی دی چا د رحیم معنا مهربان کړی دی او چای بخون کې کړی دی اوس موږ نه پوهیږو سیبا چې د رحمان معنا مهربان دی او کده رحیم معنا مهربان دی او دې کې سړی انخلی هغه وی وعده د بابوجی دی وعده کیږي بابوجای او است خبر نشم چې پوزې ده که پوزای چې دا دسه شی ته څنګه به جوړه انو هغه ده په روح المعانی کې علامہ علوسی رحمت الله علیه فرمای چې رحمان او رحیم دا دواړه د مبالغی صيغې دي رحامیم د دې اصل ماده ده او پر رحیم کې رحامیم اصل ماده ده رحیم کی حروف سلور دي او پر رحمان کی حروف 15 دي او قاعده دا چې کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی کله چې الفاظ سیواشي کنا او تی سره د معنا کې وزن هم سیواشي نو پر رحمان کې مبالغه ډیره ده چانه د رحیم نه تان پوه کوي وردا ډیره د پوهه خبره ده اوس معنا چې چا کړی د نو هغه په دوه اعتبارو کړی ده یو په معنا کې چا خیال ساتل د کیفیت او یو کمیت وی ګورا دو سيزونه یو کوانټیټي یو کنډیشن دا افغانیان ني افغانیان دای سه بچای اس کی دومره چانک چای او دا غړ غړ کپونه ډکای اباز یو ګوړه ټیکای سره چک وای او ګرمي وبي نو دای څه غواړي د کوانټیټي ډیره غواړي مونږ خلک هغه وې دوره کپ چای دی او ټیټ چای دی پای دی او پانی دی پکې نو دای کنډیشن خواړي هغه کوانټیټي ډیره غواړي او دای کنډیشن ډیره غواړي اوس کوم خلکو چې معنا کړی دا او هغه خیال کمیت ته کړی دی
یعنی کوانټیټی ته تعداد ته کړی دی نو هغه وی بیا هغه دا رحمان نه دی چونکه رحمان کې مبالغه ډیره ده کنه نو دا رحمان هغه بیا دنیا سره لګولې دی او دا رحیم بیا آخرت سره لګولې ځکه چې په دنیا کې د الله تعالی رحم دا په ډیرو خلکو دی هم په کافر دی هم په مسلمان دی خو په آخرت کې مبالغه کم ده التبه کسان کم صرف مؤمن سره به احسان کوي او چې کوم خلکو هغه معنا کړه په اعتبار د سره د کنډیشن او د کیفیت سره نو په کیفیت په اعتبار باندې د دنیا نعمتونه بسی دا خو د آخرت د نعمتونو مهتا هیڅ دي نو رحمان هغه آخرت سره لګولې دي او دا رحیم دنیا سره لګولې تاسو پوه شئ په خبره باندې نو بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی الرحمن اغه الله تعالی چې هغه ډیر مهربان دی او الرحیم هغه ډیر بخښونکی دی الحمدلله یعنی بسم الله کوم والی یو هندو تیر دی او ډیر متعصب انسان د نومو دیانن سرسوتی د حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په زمانہ کې مولانا قاسم نانوتوی سے سره ډیر مناظریم کړی دي د یو کتاب لیکل دی او کتاب ته په قران مجید باندې په اعتراضات لیکل دي د پاغي کې وایي چې ګورا دا قرآن مجید تاسو وای دا د خدای کلام دی دا د خدای کلام نه دی وای ولی وای وجدالا چې په عرب کې د خپل ځان تعریف په خپل کول دا چې دنو دا خبره دا خو میا میټو تعریف ځان په خپل ځان له تعریف کول دي او د خپل ځان په خپل تعریف کول وی ټیکو نه دي وی الله د ځان تعریف په خپل کوي انو داغت اعتراض کړی دی ورونو الله دې جزای خیر ورکی مفسرین ته دیانن سرسوتی یو نیم سل 200 کاله مخ کې تیر دی او مفسرین د نن نظر کاله مخ کې 200 کاله مخ کې د دې جواب کړی دی هغه دې لیکي وای مقول على ألسنة العباد بسم الله الرحمن الرحيم تا خدای د خپل ځان تعریف په خپل نه کوي بلکې د الله تعالی مقوله مقرر کړی دا د پار د بندګان د الله تعالی دا داسې درونو ګورا یو د سکول استاد هغه یا د مدرسې استاد والا هغه خپل شاګردانو ته چې دنه درخواست کوي وای ته چې نه راځي او ته درخواست لیکي نو ته داسې درخواست لیکي چې جناب علی بخدمت جناب پلان کې اوس دا استاد معنا دا نه ده چې ته ما ته بخدمت جناب وایا ته ما ته جناب علی وایا بلکې آغا د خپل سټوډنټ ته او د خپل طالب علم ته سکی ادب ورته خي چې ادب دار نو الله تعالی خپل بندګانو ته ادب خي چې تاسو کله الله تعالی سره مخاطب کیږئ نو څنګه کیږئ نو وایي بسم الله الرحمن الرحیم پوه شوي وسرونو دا بسم الله نه دا یو بسم الله د سوره نمل کې راغلی دا چې انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحیم هغه بل اتفاق د قران مجید جز ده او د هر سورت په سر کې بسم الله راغله د دې څه حکم ده نو امام شافعی رحمت الله علیه فرمای چې
چې دا بسم الله چې کومه ده نو دا د هر صورت دا بسم الله هغه وای دا د هر صورت چې دا جز ده دا څه شی ده د هر صورت جز ده امام مالک رحمت الله علیه فرمای چې دا د هر صورت جز نه ده نه د قران مجید جز ده یعنی هغه په نظم باندې دا بسم الله دا د قران مجید آیات نه ده نه امام شافعی رحمت الله علیه په نظم باندې دا د هر صورت نه یو آیات ده امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې آیاتن دا د قران مجید یو آیت ته نزلت للفصل بین السورتين دا د دو سورتين په میاس کې دو سورت په میاس کې فصل راغله ده د کوجه دا مونږ چې تراویح کو نو زمون قاری سے و یوزل بسم الله الرحمن الرحیم په تیز आवाज باندې وای کدا یو بسم الله ونوي نو گویا د قران مجید یو آیات په ختم کې کم پرې خو پوه شوي او هغه بیا اختیار دی سو کې دا بسم الله الرحمن الف لام میم شروع کی وای اخم د قضا کې دا اسوره سو کې د سوره اخلاص نه مخ کی وای سو کې د اقرا هر ځای کې چی وای خو په تراو کې با یو ځل بسم الله سو وای په جهر سره فتیز باندې بوي خبره باندې ورسېدی دا یو او د امام مالک رحمت الله علیه په نظم باندې غيړو وینا امام شافعی رحمت الله علیه شوافی هغه چې ده نو هر صورت د هغه نه مخ کې څه کوي هغه چې ده نو هغه بسم الله وای نو بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن هغه الله تعالی چې هغه ډیر مهربان دی او الرحیم چې ډیر بخون کړي الحمدللہ دا خدای توب صفاتنا للہ خاص دا پار دا اللہ تعالی دی رب العالمین اغا اللہ تعالی چا اگر رب دا مخلوقات دے رب دا عالمین دے الحمدللہ گورا رونو دا دعوی شو دے دائی کی مفسرین مانا کئی الحمدللہ الشکر للہ شکر دا پادا چاہ دے آگا دا اللہ تعالیٰ دے او الحمدللہ حمد حمد تاسویلے جو ہوا الثناء باللسان دا تعریف تے پس سرا پا جب سرا علی الجمیل الاختیاری پاغا احسان معنی پا خوالی معنی پا خوبای معنی چی اغد اغا اختیار کیوی من نعمت او غیرها که نعمت بھی او که بغیر دا نعمت نوی بجہت التعظیم پا جہت دس سرا تعظیم سرا او چی دا نعمت سرا وی نو اغا شکری اسوی شکری او چی پا خپل اختیار کی نوی نو اغا مدح وی لکه تا دی مایک صفت کې کنا او د په اختیار کې نه ده نو حمد د پاره د چاره الله تعالی دی لله خاص د پاره د الله تعالی دی رب العالمین اغه الله تعالی چې هغه رب د مخلوقات دی رب مصدر دی په معنا د راببون دی رب په معنا د راببون دی چې تربیت کوون کې د مخلوقات دی او مصدر ذکوي دا د پار د مبالغي دا د قبيلي د زیدن عدلن نه دی چې زید سراسر عدل دی نو الله سراسر تربیت کوون کې د چا العالمین د مخلوقات رونو عالمین وی عالم ستوي عالم دا جنډي ته وي دا نخې ته وي ګوره د دې هر ډپارټمنټ خپل نخې کنه د پولیس والا تور وردی ده دلته او د دې ټریفیک والا اودی وردی ده
نیوی والا سپینه ده دارنګ دا اداري چې د هر ادارې خپل خپل نه خي کنه دا غینه پته لګي دا پلان کې ادارې دي دیتا عالم وای عالم دیتا سوی عالم وای نه دی کائنات ته عالم زکوي چې دا کائنات دا د خدای په ذات باندې څه شي دی عالم دی او نه خدا دا کائنات د خدای په ذات باندې عالم دی او نه خدا شاعر وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد په هر یو سیس کې د الله تعالی د ذات نخې دي ہر یو چیز بتاتا ہوئی چې اللہ واحد لا شریک تھے ہر گیا ہے کہ الضمیر اوید وحدہ لا شریک لا گوید ہر یو چیز بتاتا دا اللہ تعالی دا وحدانیت چې دنو آغا آواز در کئی دا عالم امام راضی رحمت اللہ علیہ لکی چې عالمونا سلویغ زر عالمه دا د اوچی دی او سلویغ زر عالمه دا د لوندی دی علامه علوزی رحمت الله علیه وای چې د عرش نه کته اتیا زر کنادیل ځوند دی دا ټول دنیا کائنات دا یو کیندیل له مونږ ته پته نشته چې دا نور دسه دی د خدای دومره لوی کائنات دا ټول کائنات چې راواله کنه دنیا دا یو کیندیل له پاگا اتیاو زرو کی منگ تاوی دا نور پتہ نشتے جدا نور سشے چھے پائے گی دا اللہ تعالی کم مخلوقات پاتی کی گی سب پاتی کی گی دا بخدای تا پتہ ہی تا سے ذات تے عالم گورا وی یو زمیدار یو گڑبا روانو یو گڑبا روانو نو حضرت عمر سے تا پا مخورا گئے حضرت عمر سے ودوی لکه ټول راز ګړي سره اګه نه خدایم پیژنې نا ګړبا وته وی آواو پیژنې متتانه خ پیژنې علما وی یو خبره یاد ساتي یو د عبادت او د نیکای داوي یو سړی ډیر نیک یم دا نه د پکار یو د ایمان داوي نو ایمان داوا بکې یو سړی وای ته څنګه چې موږ څه کمزوري غونتی ایمان دینو الګ کمزور ایمان خو زناور د منافقی ته منافقی وای زموږ څه ګډوډ ایمان نه ګډوډ ایمان خو د منافقی ته ځان ته خپل منافق وای د ایمان په داوا کې ناغه زمیدا هغه ګډواو خو هغه په دې پویدن عمر سے ته یو کلک ایمان مې په خدای تانه خپې جنم انو هغه ورته وای څنګه وی جانې انا ګډبو ته عجیب خبره وکړه هغه ته وای البارت تدل علی البعیر په یو ځای کې پچا پرتې پچا ته چې دې پچا ته وګورې نو تا ته دا پته ولګي چې دې معنی ګډ تیری شوی دي واقدام المسیر علی المثیر یو ځای پزما کمانه قدم جوړي ته چې هغه ته وګورې ته بدیلار سوکتلی دي بیا ورته غوي فالسماء ذات ابراج دی اسمان ته وګوره دي کې دومره غړ غړ برجونه دي والارض ذات افراج او دې زمکه ته وګوره دومره سيزونه پکې راوتی دي او والسماء والبحر ذات امواج او دې سمندر ته وګوره دا دومره موجونه دي پکې افلا يدلان على العالم الصانع العليم الخبير ودا دومره لوی کائنات دا به خدای په خدای باندې دالني دا دوره دی بلډینګ ته وګورئ دا بغیر د جوړون کی جوړیږي دا دومره ورکوټه ورته بلډینګ راځه موږ له مزدورانو له استادانو له سو خخت خيږي سو څه کوي سو ګړي ولا وچو انو دا دومره لوی کائنات به بغیر د جوړون کی جوړ شي دا بغیر د جوړون کی نه جوړیږي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې
یو داهری یو داهری هغه به سه خلکو سره مناظری کول ما ته خدای ثابت کوي ما ته خدای ثابت کوي او سیوا زبا دغه یو خبره کوم مخکې راځي خو یو وخت ټول خبره نه کوم زبا ان شاء الله تعالی مخکې درس کې یو ځای کې نن سبا پر یونیورسيټو پر کالجونو کې یو فتنه ډیره تیزه سره روانه ده هغه فتنه ته ایتیست دهریت وای دا لوی پروفیسوران د خدای نه منکر دي او موږ ته خدای ثابت کا ته قرآن وای نه غوې خدای نه منم قرآن دې کوم ځای منم ته حدیث وای غوې پیغمبر الله نه منم پیغمبر به سو منم حدیث به سو منم اوس دې انسان تبا د خدای ثابته خو پس سره په قرآن په حدیث سره نه پس سره په عقل سره په ګراوند ریالټي سره په زمینی حقایق سره ان رست یو ځای کې با د خدای د ثبوت باندې ان شاء الله یو بحث کو او دا ډیر ضروری دی نو دغه دهری ودوي ما سره څوک مناظره نشي کوله خیر خلک امام صاحب سره رال امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره او ته ټیک ته سره مناظره کوم مناظره ته تیار شو ټیم مقرر کو باچای وقت وی چې بای د سره مناظره نو امام صاحب مقرر شو ته باچا په دربار کې ټیم چې مقرر کو مثلا ادنی 9 بجې مقرر شو او ایثار و امام صاحب راځي او داری د مخ کې نه راغلو چې داری راغله ده انو ټیم شو چې ټیم شو امام صاحب نشته ده ټول مسلمانان پاچای وخت وزیران موجود دي نور ټیم تیر شو امام صاحب نشته ده چې لږ نور وخت شنو دا مسلمانان داسې جړ کېدل چې دا خو مسله جوړه شو دا بس کیږي باچا هم غوسه ده او دیګه داری وای ما وینا چې ما سره څوک مقابله نشي کوله ما سره څوک مقابله نشي کوله کم د زادو هغه مولوی سے پټ شو ها چې خنا وخت شو اخیری ټیم تمامې دو اې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی امام صاحب ته الله تعالی ډیر ناشنا عقل ورکړ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خدای دومره فهم ورکړ غرمه کې به یو غنټه خوب کو سیوانه انو چې کوم د خوب وخت یو کنه او دومره حلم ولا خدای ورکړو یو کس راغی نو پته و چې امام صاحب پلان کې وخت خوب کوي غرب چې دروازه وټاکوله امام صاحب وته نشته ساړي اپټ شو بیا چې لږ وخت تیر شو امام صاحب بیا دروازه وټاکوله بیا امام صاحب راوته بیا دا چې پدریم ځل وټاکوله راغی نو سړی ولاړ هغه امام صاحب امتحان اغوستو نو امام صاحب ته وی چې سوال مې وغیله راغله او دا مونږ وکړه نو کوتک به متنی سره چې ته پوهیږي نه چې دا ما دا یو غنټه خوب دی ورته وی چې دا انسان چې دا کازوراتو کې دا غلو کې دا خواږي کدا تارخی اسی تاسو وایي دې په لکه امام صاحب الله دومره تیز حافظه ورکړي دومره ذهانت نه غوسه دومره حلم نه غوسه ورته وی دا چې کله لوندي کنه لوندي نو دا چې لوندي نو دا خواږي چې اوچ دا تارخی شي ولی دا چې کله لوندي نه دا مچان او دا غر څه بړیږي راځي دا دې علامت ته چې دا خواږي څه کوله دا راځي علا کل حال امام صاحب راغه چې امام صاحب راغه نو داری ته وای اداری وای ته پښې دا نه وای ما سره غوجبه کارو شو وایسه کارو شو وای زما کور دې د سین نه پوري نو په خپل ټیم راوته خو چې د سین خاطر عالم نو سیوا چې دنو کیشتای مشتای نه ما انتظار کو کیشتای نه راتله په دې انتظار کې ولاړو کیشتای نشته سګورم یو درنګ پاس چې د دې سین په غاړه باندې یو ډکی ولاړو سیوا غډکه چې دې را پرې وته او په خپل تختې شو
او تختی داسې یو بل سره جوخت شوې او کشته ته جوړه شو او چې کشته ته جوړه شو کشته د ما مخ ته رااله او زه پکې کېناستم او زه دې ځای ته رالم ناغداري خلکو ته وایي وایي تاسو وایي چې دی به ما سره مناظره کوي دا لیوانې نه دی کشته وایي ډکې بغیر د کټ کوونکي نه کټ کېږي چې یو سړی ډکې نه کټ کوي نو ډکې به کټ شي یو سړی چې تختی په هره باندې نه وایي نو تختی به جوړې شي چې میخ او سیټک دی او ټکول نه کوي نو کشته به جوړه شي وایي چې څوک چلی نو کشته به په خپله وچلیږي دا دی وایي دروغ نه وایي نو امام صاحب ورته تا خو د خپلې خبرې جواب په خپله وکړو ته یو دومره وړه کشته یادوې چې دا بغیر د جوړونکي نه جوړېږي ته وایې دا کشته بغیر د چلونکي نه چلیږي دا دومره لوی کائنات به بغیر د جوړونکي نه جوړ شي دا دومره لوی کائنات دا به بغیر د چلونکي نه چلیږي نو چې ته د کشته قایل نه نو دا داری خدا وي چې دا د هر زمانه کوي خدای نه کوي کنه نو دا دومره لوی نظام بغیر د خدای نه چلیږي ورونو وي هغه بعد خلک دا شي کنه هغه په دلیل ضربي په دلیل کوتکی باندې پويږي هغه ته چې هر څنګه دلایل وای هغه پاغي باندې نه پويږي دا کس یو داری راوته هغه ویرونه د خدای په خدای باندې مناظره کو ما سره څوک مناظره وکي څوک سره مناظره لتیار دلنا انو دا څه چلو شو چې دې ګرځیدو چا ورته وی په پټو کې یو ساده مولا و ارټ کې زمیدار مولا او نو زمیدار مولا له ډیر ویل کړه د خدای په خدای مناظره کوم زمیدار مولا وته یې زی سرم کوم مسله دا ده صاحب شان ډیر خلک راغلي دي او هغه وی مناظره کو چې زه ورشم کتابونو پسې هغه بیا تختیدلې ا دې وته نه نه تخت انا دې وته ما ته څنګه پدې لګي چې ته نه تختی انا وینه نه تختم انا دې وته دا ټیک ته تابا دې دې کی سره وتاړم انا چې کتابونه رالم ته تخت نه نو بس بیا مناظره وکړو هغه واو انا سه باغې د لاس د خونه وتاړو او ورغه او خنه هغه 4 نمبر کوته کې راواغست چې راواغ زراغه ورپسې نو جو غرب به ولا ورکو کنه هغه قسم د خدای یو دی ای بیا مې قسم د خدای یو دی ایو دا تاسو سره چې کوم دلیل لري په دنیا کې هیڅ اثر نشته انو باندې سره هغه په دی پويږي هغه ډب پويږي هغه په اسی وتوای په هغه نه پويږي علا کل حال الحمدلله د خدای توب صفاتونه خاص د پاره د الله تعالی دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی الرحمن اذ هو الرحمن ولید الله تعالی چې دی الرحمن ډیر مهربان دی ډیر مهربانی ده تمره مهربانی ده چې ګورا دوست دشمن کافر مسلمان هر چاله ور کوي شیخ سعدی وی اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترفا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی معروم کے تو بدشمنان نظرداری اے کریم ربا ستا د غیب خزانی ډیری دی او داسې خزانی دی چې ته پاغې کې 200 دشمن دواړو لور کې ګوره او سړی کافر دی د خدای په مقابله کې راوته دی هغه یک دا خنزیرم کتلې خنزیر تاسو لیدلې دا شي انو دا خنزیر له ور کوي نو الله خپل نیکانو بندګانو له مؤمنانو له چې د خدای کتاب ته قران مجید ته ناس نه ور کوي والا وای تب خپل دوستان څنګه معلومه کی ته خپل دشمنانو باندې نظر کرم کی دا د الله احسانات دي علا کل حال الرحمن الله تعالی چې دنو ډیر مهربان دی الرحیم
الله تعالی ډیر بخون کړي بخنه کوي هر چا د بخنه کوي انو مالک یوم الدین مالک یوم الدین درجه د دین دے درجه د قیامت تے دیکھ یو قرآت تے اور الحمدللہ کی یو قرآت تے الحمدللہ بل قرآت تے الحمدللہ اور دیکھ قرآت تے مالک یوم الدین ملک یوم الدین ملک باچا توئی ملک سے توئی باچا توئی او مالک مالک توئی دیدہ کی بعض علماء دی ملک یوم الدین تا ترجیح ورکی دی قرآت تا او بعض علماء مالک یوم الدین تا چندنو آغا ترجیح ورکی حضرت مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ پا معرف القرآن کی دی آیات سرا لاندے تا دوارو حضرات چی ملک یوم الدین سو کوئی دا غی وجوی ترجیم ذکر کردی دی او مالک یوم الدین دا غی وجوی ترجیم لس ذکر کردی دی او چونکہ ترجیم دے لگا نو مالک یوم الدین مالک درد دا جزا دے دین ستوئی جزا تا بدلے تا عرب وئی کما تدین تدانو اردو آلوی جیسا کرو گے ویسا برو گے منگو جسا کرے اگا برے گے نو یوم الدین قیامت تا یوم الدین زکوئی انسان چی سم کری دی او دا دی اگا بدلا اگا ہر سو دا بدلا تا کل ظاہری گی دا بدلا پا قیامت کی ظاہری گی خواہ انو ایاک نعبدو خاص تعالی رمین عبادت کو گورا تا اصل کے ہو نعبدو کا انو تاسو قائدہ ویل تقدیم ما حق و تاخیر یفید الاختصاصا کم سیدو چا اگر رستی پہ عبارت کی تے مخ کے تا نعبدو کا ہو نو اگر نعبدو کا ضمیر منصوب متصل آئے ضمیر منصوب منفصل کنو ایاکا راگئے ایاکا راگئے نو ایاکا تعالی دا معنی در کچھ خاص تعالی رمین عبادت کو و ایاکا نستعین او خاص تعالی من امداد غاڑو اللہ خاص تا عبادت کو عبادت یوستا کو اللہ و ایاکا نستعین او خاص تعالی من امداد غاڑو نو دام نستعینو کو انو تقدیم ما حق و تاخیر نو ایاکا نستعین کو پر یہ خبر ہمانے پوچھ ہوئی انو خاص تعالی رب عبادت کو او خاص تعالی امداد وارو تاسو دور ہو گو رہی کہ الحمدللہ خالقیت رب العالمین تربیت رحمان رحیم قیامت برکت او مالک یوم الدین قیامت او ایاک نعبد و ایاک نستعین لب لباب معز نو قرآن مجید ختم شو نو چھ قرآن مجید ختم سڑے ہو کی نو آخرہ کیسے کئی دعا کئی نو او آیا پا دعا کی اہدنا الصراط المستقیم اہدنا اللہ اوخے منگتا الصراط المستقیم اغلار نیغا الصراط المستقیم اغلار نیغا رونو اس منگ دعا کو خدایا اہدنا اوخے منگتا الصراط المستقیم لار نیغا نگورا منگا دعا کو اہدنا خدای منگ تا نیغا لارا اوخے اولی منگ پا نیغا لارا نیو میم پریدا دامیا گل بابا تلاور کا دعا کئی کہ اہدنا الصراط المستقیم خدای منگ تا نیغا لارا اوخے نو دی دا دروتا پیتاو یا کالا دی دقا سی بی قاقا لارا روان دی خبر ہمانے پوشوئی کہ پوانشوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اہدنا الصراط المستقیم صحابہ وی ولی پا ہدایت مانی نو دا آگے جواب دا دے
تفسیر مدارک وی قولک للقائم کن یو سړی ولاړ دی او تو ورته وای ادرېږه دی خو ولاړ دی د دې معنا څه ده ای ثبت علی القیام ثابت اوسه په څه معنی په قیام باندې نو اهدنا الله ثابت وساتي منګه علی صراط مستقیم په څه معنی په لار نیغه معنی یو دوی ورونو اهدنا ګورا هدایت په دوه قسمه ده یو توي ایرات الطریق لار خول او بل توي ایصال ال المطلوب ا مطلوب ته سړی رسول چې کلا توای ورې یو سړی تعالی راغ مثلا وزیر آباد ته یو سړی راغ هغه یاره مونږ ته د خانقاه تزم د خانقاه کم طرف ته ده انو دی ورته داسې به ورشي الته مخې ته بورډ راشي داسې به کټ شي داسې به خانقاه دي ته ایرات الطریق لار خول یو ایصال للمطلوب ورته وی زه خانقاه ته دم هغه اراده ما سره موټر سایکل دراله چې بودیزم بس کی نه او سیده راولي دی کی کوس کی دی کم یو چته ایصال للمطلوب چته کړه نو د دې اهدنا چا معنا کړی دا الله او خیمنتا نی غلارا او شاه عبد القادر سے معنا کئی اهدنا الصراط المستقیم اور چلا ہم کو سیدھے راستے پر دکانا خدایا من کمزور یو من با گڑوڑ شو الله من د لاس د اونی سے په سملارم بوزي خبره باندې ورسېدی نو اهدنا الله ثابت ساتي منګه الصراط المستقیم پلارنی غمانه صراط مستقیم څه شی دی صراط مستقیم حق ته صراط مستقیم دا دین اسلام دی صراط مستقیم څه شی دی تاسو اتم سپارا پای کې شپږم رکوع د سوره انعام آیات نمبر 150 راو باسي راوت اوس ګورئ ها دا صراط مستقیم دی قولوا نبی علیہ السلام تعالی راشی اتلو چې سغل ولم پتا سمانه ما حرم چې حرام کړ ربکم رب تاسو علیکم پتا سمانه اغدار الله تشرکو بی شیئا چې الله سره به شرک نه کوي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره به احسان کوي ولا تقتلوا مقتلوا تاسو اولاد تاسو من املاک د وجد فقرنا نحن نرزقكم الله ويرزق دركم تاسو ته واياهم او اغيتا ولا تقربوا او منز دیکي تاسو الفواحش بحیا کارتا ما غظهر ظاهر من هذا اغين وما بطن پټوي ولا تقتلوا مقتلوا تاسو النفس التي نفس اغا حرم الله چې حرام کړ الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره ذالکم دا چې وصاکم امر کوي تاسو د بي پدې معنی لعلکم د پاره تاکلون چې تاسو عقل نشي ولا تقربوا تاسو منځ دیږي مال الیتیم مال د یتیم ته الا باللتی مگر په طریقه هغه معنی احسن چې هغه بهتر وي حتا در دې پر یبلع چې دې اورځي اشد او قوت خپلتا واوفل کیلا او برابر ورکوي تاسو پیمانا والمیزان او طول برابر کوي بالقسط پادل سرا لا نکلف من مکلف نه جوړي او نفس لره الا او ذا مگر پتاکت دغه معنی واذا قلتم هر کله تاسو خبره کوي نفعدلوا عدل سره خبره کوي ولو کان ذا قربا انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر چې ودا رشتہ دار تاسو وبعاد الله پوادود الله تعالی او وفا کوي ذالکم داجه وصاکم حکم کوي تاسو د بي پدې معنی لعلکم دبار تذکروا چې تاسو نصیحت ونیسئ وان هذا او بیشک دا ما چې ذکر کتا تصراتی مستقیما دا څه شه ده دا صراط مستقیم دی دا څه شی دی
دا صراط مستقیم نه فتبعوه تاسو د دې تابعداري وکړئ صراط مستقیم دا اعمال ذکر کړ دا سره بده کې بعد خلاصه غونډه د ټول ژوند او د اعمالو ښا نو الله تعالی وای انها اهدنا الصراط المستقیم وایت الله روان کې منګه الصراط المستقیم پلارنی غباره صراط الذین لاردا کسانو انعمت علیہم چتا انعام کړه د پاغ ایمانه انعمت علیہم چتا انعام کړه د پاغ ایمانه غیر المعذوب علیہم نلاردا کسانو چې غضب کړه شه د پاغ ایمانه ولذالین او نلار د گمراهانو نشیبا اهدنا الله خو من الصراط المستقیم صراط مستقیم دغه اعمال د صراط مستقیم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې صراط مستقیم دا دین اسلام دی دا څه دی دین اسلام دی الله موږ په دین اسلام باندې کلک وساتي الله موږ په دین اسلام باندې ثابت وساتي الله موږ په دین اسلام باندې روان وساتي ٹھیک تا کنا اولار دا کسانو انعمت علیہم چتا انعام کڑے پاغ ایمانے اس دا انعمت علیہم سوکتی اللہ پچا مانے انعام کڑے دے سورة النساء آیات نمبر 68 راوالی خواہ سورة النساء اللہ تعالی فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ او چاہے تابعداری وکړه د الله تعالی او د رسول نفاولائک دا کسان مع الذین سردا کسان نبی انعم الله چې انعام کړه الله تعالی علیہم پاغ ایمانه اوس الله انعام پچا کړه دے هغه دادی من النبیین چې انبیاء کرام دي والصدیقین او چې صدیقین دي والشهداء او شهیدان دي والصالحین او صالحان دي وحسن اولئک او بهتر دي دا کسان رفیقا د جهاد د سنا د دوستاینا رفیقا د جهاد د دوستاینا نو دا د انعمت علیهم څه شو دا د هغه تفسیر شو ښا صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم تا انعام کړه په ایمانه غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چې عذاب کړه شه د پاغ ایمانه معذوب علیہم دی دا معذوب علیہم فاقدین نعمت العمل اول الضالین چې فاقدین دی نعمت العلم ګورا انسان چې گمراه کیږي د دو وجونه گمراه کیږي یا د جاهل ودت جهالت ودت حق لار معلومه نه وي او یا ارسو ته پته ده او عمل پې نه کوي دا دو خبري یا د څه د وجه عمل د وجه او یا د علم د وجه یا د عدم عمل د وجه یا عدم د علم د وجه نو دا یهودیان نو دی یهودیانو لا سره علم ډیرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقام او د مرتبه نه خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجندو د مخکې نه د پتا وا چې نبی آخر الزمان د نبی علیہ السلام علامات بسیسی هغه ټول د معلومو د په خپو د رسول الله د بعثت و د پته چې مدینه ته برازي خدای سیوا د عزتنا د عنادنا د انانیتنا د رسول الله باندې ایمان نه راړ حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وی اے يهوديان سړی سکے د يهوديان خود سره دومره لوی علم چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وی زما یو پپوا اغي وی چې نبی آخر الزمان برازي اخیری پیغمبر چې کم راځي هغه مدینه ته هجرت کوي او چې راځي هغه دغه ملګر وته کسبینی کپڑے چولی وای زړه کی ته خطلې وم ما میوه شو کولا
کجوري مې شو کولې انو د کنجورو عنچا مې پلاس کې وا پدې کې چې کم دے انو نبی علیہ السلام راتو ابوبکر صدیق سیب دی وسارا سپینه کپڑے یا چولی دی وایزو د ډګی نه مې راټوب کو خپل په پوته مې وی چې هغه مکین هغه کسان را لغې سپینه کپڑے یا چولی دی وای ما ته وی چې دا مغه اخیری پیغمبر دی ګور ایمان نور اوري او دیانو وایزو په منډه منډه لاړم او ایدوره په منډه لاړم چې ما هغه غونچه کوم د کجوري شو کولې وکنه هغه مې په لاس کې وا ما اونچم لړ نه کړه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته لاړم نبی علیہ السلام لګیاو او بیان کو د مدینی خلکو ته د دین درس ورکو وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره واوریده نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې ډومبای خطبه ورکي ډومبه تقریر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلکو تاسو الله سره شریک م جوړوي د الله تعالی عبادت کوي دویم چې ده ان رسول الله فرمایي چې افشوا السلام سلام خور کوي هر چاته سلام کوي او چې دنو ولین الکلام او خبر نرم نرم کوي او بل روایت کې راځي وصل الارحام چې رشتہ داری پالي وادعم الطعام او مسافر او غریب او وګي سړی د تاسو ډوډۍ ورکي هغه مون کوي وصلوا بالليل او د شپې چې د مسکوي تهجد کوي والناس نيام چې خلق ود پراتی نو تدخل الجنه بسلام سیده جنت ته ګور اس ګران کار نه بت سجده ولا کو شرک مکو د الله عبادت کوا خلق سرا نرم نرم خبر کوا هر چاته سلام کوا پدې سپیسی لګي د وس مطابق بچا ډوډۍ خورا او تهجد کوا انو پټو سترګو بجارت تزيخه عبد الله ابن سلام سے وہی ما په دغه مجلس کې ما چې د رسول الله عبد الله ابن سلام سے دا وې ذکر عالم او ما چې د رسول الله مخ ولید وای ما ډاری کوي چې دا مخ د دروغجن سړی نشي کېده ما ایمان راړو او چې کور تر عالم واپس په پوته مې وای په پورا توی چې ګور خپل ایمان ظاهر نه کې یودیان باندې مړ کی لا ایمان ما ظاهرو عبد الله ابن سلام سے ایمان ډایرک راوړو ایمان لا ظاهرو نبی ارستو ظاهر کو انو مقصد می داره چې يهوديان سره دومره علمو خذ سره علمو انو دا معذوب علیهم د دې مصداق مفسرین سو کوئی يهوديان وای ولذالین او نلار د گمراهانو چې گمراه شي وي په جهالت معنی چې هغه عیسایانو نو خدایا من پناه غواړو د سنا د معذوب علیهم اد ولا الضالین چې دا وای کنه نو امین امین چې کوم ده رونو امین دا اسم فعل دا اسم ده په معنا د فعل او معنا دا استجب دعای خدای زما دعا قبول کی دا امین دا قرآن مجید نه ده ښا دا قرآن مجید نه ده خو چې دعا وای دعا وکي دعا پسې امین وای نو دا په دعا باندې مور ده دعا پسې امین ویل دا سنت دي دې سره الله تعالی دعا قبلې الله ته زما دعا قبول کړي کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله سړی امین وای امین سلور حروف دي دا هر حرف نه الله تعالی یو پرخته پیدا کړي چې دا دې سړی د پاره د قیامت پورې څه کوي دعاګانې نه مغفرت غواړي اوس ګورئ حدیث کې راځي چې کله بنده وایي الحمدلله انو الله تعالی وی حمدنی عبدی زما بندا زما حمد بیان کو
چې کله دی وای الرحمن الرحیم الله تعالی وای اسنا علی عبدی زما بنده چې کوم دې په ما ثنا راولې غلا کله چې دی وای مالک یوم الدین نو الله تعالی وای مجدنی عبدی زما بنده زما بزرگی بیان کړه او کله چې دی وای ایاک نعبد و ایاک نستعين الله تعالی وای هذا بیني وبین عبدی دا زما او د ما د بنده په میاس کې معاملې ده ولعبدی ما سأل او زبد خپل بنده له هغه څور کوم چې د زمانه غواړي ان چې کله دی وای اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نو الله تعالی وی هذا لعبدی دا د پاره د بنده زمانه ولعبدی ما سأل او زب بنده له راغ سور کوم چې د زمانه غواړي خبره باندې پوه شوي تفسیر عزیزی کی شاه عبد العزيز رحمت الله علیه او خسته نقطه په کې لیکلې ده چې نورم ډېر خبرې دي هغه وایي چې انسان د الله تعالی سره د قرب پیدا کولو د پاره په مسکه دی ودرېد نو د الله تعالی په صفات باندې لګیا دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو چې د الله تعالی د بزرګي صفات بیان کړل د کې شوق د ملاقات راغی دی وی الله ایاک نعبد و ایاک نستعين اهدنا الصراط المستقيم چې اوس شوق د ملاقات راغې چې خدای تعالی عبادت کوم تعالی به امداد واړم ان اوس دغه د الله سره د ملاقات د پاره د دعا کوي چې خدای اهدنا الصراط المستقيم الله خو ماته څه شي صراط مستقيم نه غلار اوس پنی غلار باندې دی روان دی نو هغه د پاره دل صحیح ملګری پکار دی دی وی صراط الذين انعمت عليهم ان پلار په ډاکوانه بدمعشان هم دي د ډاکوانه د بدمعشانو نه سغواړي پناه غواړي نو دی وی اي پسې وی غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نه لار دا کسانو چې عذاب کړي یې په ایمانه او نه لار د گمراهانو یعنی د يهوديانو او د عیسایانو د لارې نه نو ساتي وسرونو دی دا کی سر کې ما یو خبر وکړه چې امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې سلور مضامین دي خالقیت برکت تربیت او قیامت اوس دا غوښمنوي چې الحمدلله کې خالقیت رب العالمین کی تربیت الرحمن الرحیم کی برکت او مالک یوم الدین کی قیامت دا چونکه دا سلور مضامین په ټول قران مجید کې دي دا سوره فاتحه د ټول قران مجید خلاصه ده نو په دې کې هم دا سلور مضامین موجود وي خدا یو قول لري چا امام ربانی رحمت الله علیه امام ولی الهند امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې جميع ما فی القرآن لا يخلو عن خمس قرآن مجید کې دا څومره علوم دي هغه دا د پنځو خبرو نه خالی نه دي په قرآن مجید کې هغه سوره علوم وي پنځه علوم وي یو چې دنه هغه علم الاحکام هغه څه شه ده علم الاحکام ده علم الاحکام یعنی احکام چې کوم ذکر ده خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المتکلفین تعالی خطاب مونږ ته چې دا به کوی یا دا به نه کوی نو ایاک نعبدو کی علم الاحکام ذکر شو سجل له بس کی کینه او بل ذکر ده علم المحاسمه ده علم المحاسمه علم الجدل
یعنی باطل فرقو سره بحث په قران مجید کې نه هغه په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې راغی بل التذکیر بآلاء الله د الله جل شانو نعمتونه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا ذکر کوي تذکیر بایام الله تذکیر بایام الله په کسره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین او تذکیر بالموت وبما بعد الموت پکې راغی پس کې په مالک یوم الدین کې د مرنه پس دا پنځه خبره هغه په تام قران مجید کې ذکر دي نو هغه دې دا کې ذکر دي دریم کول رونو دا امام غزالی رحمت الله علیه دی امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې په قران مجید کې سلور علوم دي علم الاصول علم الاحکام علم القصص او علم السلوک دا سلور واړه په سوره فاتحه کې موجود دي چراو باسه سلورم کول دا د علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه دی علامه ابن جریر طبری وای چې قران مجید کې درې علوم او درې مضامین ذکر کیږي علم التوحید علم الاخبار علم العقائد شپږم قول دا چې ده بعض محققین وای چې قران مجید کې درې مضامین دي اصلاح العلم د علم برابر والے اصلاح العمل د عمل برابر والے او دریم الترغیب والترهیب شپږم قول شیخ التفسیر علامہ عبد الهادی شاہ منصوری نور الله مرکزه هغه فرمایي چې په قران مجید کې شپږ مضامین دي توحید رسالت یعنی الله جل شانو توحید ثابت ای رسول الله رسالت چې په دې دواړو باندې عمل کې د غي لپاره بشارت چې عمل په نه کې مخالفت کې د لپاره تحویب څلور مضامین شو او جهاد فی سبیل الله چې کم خلق نه مانی د الله د دین په بغاوت کې راځي سره په جهاد کې او جهاد چې دغه هغه د لپاره اسباب او اسلحه په کار نو انفاق فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله بکند شپږ مضامین شو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی سے رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قرآن مجید کے مرکزی دو علوم دی دو خبری دی التحلیتو بما یرضی اللہ تحلیہ کالے اچھول زان مزین کول پتا سے اعمال مانے او چپاغی مانے اللہ راضی کی گی والتزکیتو عما نهى اللہ او زان پاک ساتل دارا غسیز چی اللہ غمانہ کری دی اتم کول دا د قاضی ابو بکر ابن العربی دے هغه فرمائی چې په قرآن مجید کې درې علوم دي التوحید التذکیر او الاحکام نهم کول بعض علماء وی چې په قرآن مجید کې څلور علوم مضامین دي الامر آرڈر والنهی منکول الاحبار والاستحبار لسم کول د بعض حضرات په نيز باندې شپږ مضامین دي امر نهی اخبار استحبار وعد او وعید استا لسقوال شو دا بری البرهان کشتے لسقوال شو دا قرآن مجید دا مضامین متعلق دا لسوالا مضامین
د قران مجید په هر صورت کې چې تاسو ګورئ او دا باغی کې تاسو تراوزی دا هر ځای با په هر رکوع کې هر صورت کې دا راوته شي چې سوچ وته کې ښه ټیک تا بس نن فاتحه ډیر ده سبا به ان شاء الله رو لګ سبق سیوا کوخه الحمدلله رب العالمین کریم خدایا الله دا درس خپل در کې قبول منظور وګرځي الله زموږ د ټولو تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان راکړي الله موږ ته کامل رضا راکړي الله موږ ته کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله موږ ټول نه هر کارواله خدای په کوم کارونو چې راضي کیږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کیږي ای سر زموږ نفرت پیدا کړي الله د تمام امت مسلمه په مان رحم وکړي خدای د مظلوم مسلمانانو امداد وکړي خصوصا الله د فلسطین د لبنان د مسلمانانو غیبی امداد وکړي الله د درد صبر او شرکا دي الله د ټولو سینې د قران مجید علوم ته کولاو کړي الله د ټولو د قران مجید انوارات او برکات نصیب کړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله دا درس موږ کو الله خپل در کې قبول منظور وګرځي الله سه کوتاهی شي هغه موږ ته بخنه وکړي الله د دې اجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواله در دې وخت پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسول دې او زموږ مور او پلار او زموږ ټول استادان الله دای په عمل نامه کې د دې ثواب ولکي چې کوم وفات دي الله قبور منوره معطر کې چې کوم حیات دي پال او په عیال باندې رحم وکي الله تعالی د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله ته د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي الله د دې مرکز د دې خانقاه الله تعالی د دې مسجد څومره ضرورت دي خدای ته د غیب د خزانو نه برابر کړي الله د دې مسجد د پاکي کارم الله تعالی په احسن طریقې سره الله تعالی تکمیل توره سه الله چا چې په کې مالی امداد کړی چا په کې بدنی امداد کړی خدای ته پایمان عالم خدای غیل اجر عظیم ورکړي آل او عیال له الله تعالی برکت ورکړي الله زموږ ټول په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ناراضي شي الله زموږ ټول په عمر کې الله د